السلام علیکم گایز څنګه یې تاسو امید ده تاسو ټول بخیر د ټولو پهله زه تاسو ته خوش آمدید ویم زموږ په نیو کورس ډسکریټ سټرکچر یا ډسکریټ میتھمیټکس ډسکریټ سټرکچر وایي څه ته د دې ډیفینیشن او د ډسکریټ سټرکچر په کمپیوټر ساينس کې څه کار دی دا ټول به نن موږ ډسکس کوو راځئ خپل لیکچر سٹارټ کوو زما نوم دی عاصم شاهین خان او نننی چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی انټروډکشن ټو ډسکریټ سټرکچر د ټولو پهله ډیفینیشن ته راځو چې ډسکریټ سټرکچر ډیفینیشن څه دی نو که موږ ډسکریټ سټرکچر ډیفاین کړو که نه دا موږ داسې ډیفاین کولی شو چې دا د یو میتھس برانچ دی د میتھس یو برانچ دی چې په کم کې موږ څه کوو په کم کې موږ ډسکریټ آبجیکټس سټډي کوو اوس د ډسکریټ آبجیکټس وایي څه ته نو په دې لږ ډسکشن کوو دا یو ورډ دی کیټ په دې کې چې دا کم درې الفابیټس دي که نه سی ای او ټي دا د یو بل نه څه دی بدل دی مطلب فرق پکې کېږي فرق کوونکي دي بل دا هر یو یونیک دی دا هم یونیک دی دا هم یونیک دی او دا هم یونیک دی نو کله چې یو آبجیکټ یونیک وي په یو خاص سیټ کې کلیکشن اف آیټمز وي هغه یونیک وي او بل داسې وي چې ډسټینګویشبل وي مطلب چې فرق پکې واضح وي نو هغې ته موږ څه وایو هغې قسم آبجیکټس ته موږ وایو چې دا ډسکریټ آبجیکټس دي ډسکریټ آبجیکټس هم وپېژندل دا خو ډسکریټ آبجیکټس اوس په کمپیوټر ساينس یا په میتھس کې ډسکریټ څه مطلب دی نو په ډسکریټ به تاسو هله پوه شئ چې کله تاسو کانټینیوس وپېژنئ چې کانټینیوس څه ته وایي ګوره دوه قسمه ګراف وي موږ سره یو ګراف داسې وي ټیک ده ګوره دا ګراف چې شروع شي که نه دا د زیرو نه لیټ سپوز شروع شو د زیرو نه نو په دې پوینټ باندې د دې ویلیو چینج شي 0.1 0.2 0.3 4 5 دغه شان شي تر دې پورې چې دا دلته څه شي 1 شي اوس د زیرو نه والا ته 1 په منځ کې دا کم ډیسیمل ویلیو راغو که نه دې ته موږ څه وایو دا کنټینیوسلی چینج کېږي په هر یو پوینټ باندې هر یو ټایم انټرول چې څنګه چینج کېږي دغه شان ته دې ویلیو څه کېږي چینج کېږي نو دې ته موږ څه وایو کنټینیوس ګراف ډسکریټ ګراف څنګه وي ډسکریټ ګراف داسې وي دلته زیرو دی که نه نو دا غونډ ویلیو څه وي دا زیرو وي دلته 1 شي په منځ کې 0.1 او 0.2 0.3 دا داسې نه وي دغه شان دا غونډ بیا څه وي دا بیا 1 وي دغه شان بیا واپس لاندې نو دلته څه وي پوینټ کې ویلیو نه راځي یا 0 وي یا 1 وي د 0 او د 0 1 په منځ کې چې کوم ویلیوګانې وي هغه دلته نه وي نو ځکه موږ څه وایو چې دا ډسکریټ دی اوس هسې مثال که دلته 0.1 0.2 0.3 راغو هسې مثال که نه نو هغه ته بیا د 0 نه او د 1 نه ته بیا فرق پکې کولی شي ته دا ویلی شي چې آیا دا 1 سره ریلیټډ دی آیا دا 0 سره ریلیټډ دی یا دا 0 سره ته کمباین کا یا دا 1 سره ته کمباین کا دا ویلی شي نشي ویلی کنه نو ځکه موږ وایو چې دا ډسکریټ دی او دا سره کنټینیوس دی نو ډسکریټ او کنټینیوس نه وپېژندو دغه د ډسکریټ سټرکچر ډیفینیشن هر هغه شیزونه ډسکریټ آبجیکټس هغه چې کله موږ سټډي کوو هغه ته موږ څه وایو ډسکریټ میتھمیټکس یا ډسکریټ سټرکچر دلته دا کوېسچن جوړیږي که نه چې ډسکریټ سټرکچر په کمپیوټر ساينس کې څه کار دی ډسکریټ سټرکچر کمپیوټر ساينس که زه دا ووایم که نه چې د کمپیوټر ساينس کم کور یا مین سبجیکټس دي که نه په هر یو کور مین سبجیکټ کې ډسکریټ سټرکچر څه نه څه کردار شته نو دا به غلطه نه وي مثال په طور ډیټا سټرکچر به تاسو ویلي وي ډیټا سټرکچر یو مین کورس دی د کمپیوټر ساينس هغې کې څه وي سټیک څه دی کلیکشن اف آیټمز دی ټیک ده که نه کیو څه دی کلیکشن اف آیټمز دی ستا لینک لیسټ ستا ډي کیو هغه هم کلیکشن اف آیټمز دی نو ډیټا سټرکچر کې سټیک کیو ډي کیو لینک لیسټ هلته څه وي هلته دا سیټ تیوري استعمالیږي سیټ تیوري د څه ټاپک دی دا د ډسکریټ سټرکچر ټاپک دی سیټ ته موږ په ډسکریټ سټرکچر کې ډیفاین کوو که نه نو موږ دا داسې ډیفاین کوو چې کلیکشن اف ډسکریټ آبجیکټس او هلته سټیک څه وي کلیکشن اف آیټمز وي که نه هر یو آیټم د بل نه څه وي بدل وي بل سره څه ریلیشن هلته نه وي که کیو والی که لینک لیسټ والی نو څه وي د یو بل نه بدل وي ډسکریټ وي نو دغه شان
सेट के अगर राजी और सेट जैसा टॉपिक दी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर टॉपिक दी बल नेटवर्किंग कल چې موږ دوه نوټس یو بل سره کنیکټ کوو چې هغه یو بل سره څه وکړي کمیونیکیشن وکړي ډیټا شیرینګ وکړي دا ډیټا شیرینګ چې دی دا آسان کار نه دی یا د کنیکشن سکسسفل چې کیږي کنه دا آسان کار نه دی د دې د شاته څه لوجیک وي څه الګوریتمز وي څه پروسس وي هغه کیږي هغه کیسه وي هغه کې ډیسکریټ سټرکچر یوز کیږي او ډیسکریټ سټرکچر کې کوم ټاپک یوز کیږي کمبینیټریکس کمبینیټریکس یو ټاپک دی د ډیسکریټ سټرکچر چې هغه په نیټورکینګ کې یوز کیږي چې څنګه به سکیورلی ډیټا شیر کیږي د دو نوټس په منځ کې نوټس اصل کې ډیوایسز ته وایي کمپیوټر چې کله موږ دو کمپیوټر یا دو ډیوایسز یو بل سره کنیکټ کوو هغې ته بیا په نیټورکینګ کې نوټس وایي نو کله چې دو نوټس کنیکټ کیږي که نه یا ملټیپل نوټس نو هغې کې کمبینیټریکس یوز کیږي الګوریتم چې دی که نه دا مین ټاپک دی د کمپیوټر ساينس ګوره کله چې تاسو پروګرام لیکئ کنه هغې نه مخکې څه هغې نه مخکې الګوریتم جوړیږي الګوریتم جوړ کې هغې نه پس تاسو یو سپیسیفیک پروګرامینګ لینګویج کې هغه څه کې امپلیمنټ کې نو الګوریتم جوړولو دپاره څه ضروري لوجیک که تاسو زما پایتان پلی لیست کتلی وي که نه فرست لیکچر کې تاسو ته ما ویلو چې پروګرامینګ دپاره مین شیز چې دی هغه لوجیک دی چې ستا لوجیک کلیر وي که نه ستا لوجیک جوړ شي لوجیک اصل کې وایي څه ته یو پرابلم تاله راغو د هغې سلوشن اوس د هغې سلوشن ملټیپل کیدی شي ته به کوم یو ته به ایفیشینټ سلوشن ګورې نو هغه ایفیشینټ سلوشن هغه به څه غواړي لوجیک به غواړي که نه څه مازغه خو به ته هم جنګېږې که نه دا خو نه وي تیار حلوا وي ته به هغه رالې نو دا لوجیک جوړول څه دي دا په څه کې یوز کېږي دا په ډیسکریټ سټرکچر ټاپک دی زموږ پهلنی ټاپک چې دی که نه هغه لوجیک دی لوجیک او بیا پروپوزیشنل لوجیک نو هغه لوجیک په الګوریتم کې یوز کېږي بل دا الګوریتم یوز کو ټیک جوړ دی خو سوري دا الګوریتم جوړ کو اوس هغې سپیس او ټایم کمپلیکسټي څه ده ګوره د یو پرابلم ملټیپل سلوشن خو کېدی شي که نه نو ته به کم سلوشن ګورې چې کم څه وي ټایم کم اخلي او څه سپیس کم نیسي نو دا ټایم او سپیس به موږ څنګه معلومو ریکرنس ریلیشن یا ریکرنس اکویشن به موږ معلومو اوس دا ریکرنس ریلیشن او ریکرنس اکویشن چې کله ته معلوم کې هغې نه پس هغې باندې موږ څه پروسس وکړو او هغې نه موږ ټایم کمپلیکسټي او سپیس کمپلیکسټي راوباسو چې کوم د کمپیوټر ساينس سټوډنټ وي هغې به یو کورس ویلی وي انالیسس اف الګوریتم سر انالیسس اف الګوریتم په هغې کې ډیټیل کې موږ دا ریکرنس ریلیشن څه کړی وي ډسکس کړی وي چې ریکرنس ریلیشن به ته راوباسي څنګه یو الګوریتم دی د هغې ریکرنس ریلیشن به ته څنګه راوباسي یا به د هغې ټایم کمپلیکسټي او سپیس کمپلیکسټي څنګه راوباسي نو دا ریکرنس ریلیشن هم دا د ډسکریټ سټرکچر ټاپک دی بل ډیټابیس ډیزاین ګوره ډیټابیس کې څه وي ټیبل وي ټیبل څه دی کلیکشن اف ډیټا نه کلیکشن اف objects دی collection of information دی collection of discrete objects دی نو دا کون څه دی ټیبل کې ډیټا وي ښه او سیټ کې څه وي سیټ کې collection of objects وي نو په ټیبل کې څه یوز کېږي سیټ تھیوري یوز کېږي بل د ټیبل په منځ کې څه وي ریلیشن وي د یو ټیبل بل ټیبل سره ریلیشن دی دا انډیپندنٹ ټیبل دی دا ډیپندنٹ ټیبل دی نو تدې په منځ کې څه وي ریلیشن وي پرایمري کی شو فارن کی شو دا ټول د ډیټابیس کنسپټ دی نو دا ریلیشن چې کوم ډیټابیس په منځ کې هغه موږ سره ډسکس کوو هغه په ډسکریټ سټرکچر کې یوز ډسکس کېږي ریلیشن ټاپک دی دا خو یو څو مین سبجیکټس ما راوغوښتل دغه شان ستا ډسکریټ سټرکچر چې دی که نه په اټومیټا تھیوري کې یوز کېږي په کمپایلر ډیزاین کې یوز کېږي په اپریټنګ سیسټم کې ستا یوز کېږي ډسکریټ سټرکچر په فارمل لینګویجز کې ډسکریټ سټرکچر یوز کېږي زه دا نه وایم چې ستا دا کم ټاپکس نوم کم سبجیکټس نوم ما واخیستل نومونه نو دا ټول په ډسکریټ سټرکچر باندې ډیپینډ کوي دا نه وایم هرګز مې دا مطلب نه دی خو څه ناڅه کردار پکې ډسکریټ سټرکچر ادا کوي ستا کم آرټیفیشل انټیلیجنس دی کم مشین لرننګ دی هغه ستا ټول په میتھمیټکس باندې بیس دی که ته آرټیفیشل انټیلیجنس کې ایکسپرټیز کول غواړې ستا کالکولس باندې ګریف سټرونګ پکار دی ستا په لینیر الجبرا باندې ګریف سټرونګ پکار دی ستا په ډسکریټ سټرکچر باندې ګریف سټرونګ پکار دی ځکه چې هلته ټول اټومیشن دی د هغې د شاته کم پروسس کېږي هغه ټول په میتھس باندې بیس دی
بعض خلک دا وایي کنه چې د میتس خو کمپیوټر ساينس کې څه کار نشته، مونږ بیا ولې کمپیوټر ساينس کې میتس وایو. دا خبره مکمل غلطه ده، ځکه چې غون کمپیوټر ساينس دی کنه هغه په میتس باندې بیس دی. مونږ کې مسله دا چې مونږ د شیز گہرائی ته نه ځو، مونږ سه پروګرام ولیکو یو فنکشن دی هغه مونږ یوز کو بس زمون کارو شو، بیا مونږ نور هغه گہرائی ته نه ځو. چې کله مونږ گہرائی ته لاړ شو کنه چې دا فنکشن لیټ سپوز یو فنکشن دی پایتان کې یو فنکشن دی یو لیست ما سره ټیک ده، لیست ما جوړ کړی دی او زه دا سارت کول غواړم، نو څه وي سارت میټد زه یوز کوم. نو زما لیست خو سارت شو ټیک ده، انکریزینګ یا ډیکریزینګ order کې سارت شو، خو د دې سارت شاته څه فنکشن دی، څه کوډ دی، څه لوجیک یوز شوی دی، څنګه دا فنکشن دا میټد څنګه کار کوي هغه مونږ نه ګورو. نو ځکه مونږ ته بیا داسې ښکاري چې یاره د میتس خو په کمپیوټر ساينس کې څه کار نشته. چې کله مونږ گہرائی ته لاړ شو کنه نو غون کمپیوټر ساينس دی کنه هغه په میتس باندې بیس دی. ستا په اپریټینګ سیستم کې کم سی پی یو شیډولینګ دی چې هغه الته کم الګوریتم یوز کیږي هغه ټول په ډیسکریټ سیکشن باندې بیس دی. نو دا مو وایي چې د میتس په کمپیوټر ساينس کې څه کار نشته. امید دی تاسو په دې لیکچر باندې پوه شوي، خو څه مسلې وي نو تاسو کمنټ سیکشن کې کوېسچن کولی شي. بله خبره ده چې نیکسټ لیکچر نه به ان شاء الله موږ چپټر 1 سٹارټ کوو. چپټر 1 زموږ څه دی لوجیک اینڈ پروپوزیشن، او کم چې ریکمندډ بک د چې کم بک به موږ فالو کوو نو هغه څه دی، هغه دی ډیسکریټ سټرکچر اینڈ اټس اپلیکیشن 8 ایډیشن. زه به ډسکرپشن کې لینک درکم، تاسو هلته نه هغه ډاونلوډ کولی شي. اوس مالا راکړئ اجازت، د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان.